رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحیم. باب وجوب الصلاة فی الثياب. باب د په بیان د وجوب د مانځه په کپړو کې. غرض د امام بخاری رحمه الله په انعقاد د دې ترجمه الباب کې څه دی؟ عام شارحین وای غرض د امام بخاری رحمه الله فرضیت د ثياب ده او بیان د ستر عورت ده چې دا ضروری ده په مانځه کې. مولانا زکریا رحمه الله وای غرض د امام بخاری رحمه الله یو اختلاف ته اشاره کوي او د اسلوب او طریقه کار دادا چې اختلاف مضبوطی نو الته حکم نه کوي، الته حکم کوي، او چې اختلاف مضبوط نه نو الته حکم نه کوي. دلته دا اختلاف مضبوط نو حکم وکړو. اختلاف دا چې امام مالک رحمه الله فرمایي که په بربند سړی مونځو کیم کیږي او نور ائمه ثلاثه وایي چې نه په بربند مونځ نه کیږي. د جمهور سره دی نو حکم یې ولګاو. دا اختلاف قوي دا معنا چې سختو د اولا او د غیر اولا نه او د مانځه د کېدو د نه کېدو حکم یې ولګاو. باب د په بیان د فرضیت د مانځه په کپړو کې. وجوب نه مراد فرضیت ده، ځکه وجوب په معنا د ثبوت سره او ثبوت شامل ده فرضیت ته هم. بیا په دې څلور اثر ذکر څلور دلیلونه ذکر کوي. اول وقول الله عز وجل خذوا زینتکم. دویم ومن صلى ملتحفا فی ثوب واحد. دریم ویذکر عن سلمہ ابن الاکوع ان نبی قال تزره ولو بشوکتن. او سلورم دار ومن صلى فی ثوب الذی جامع. ګورئ اول اثر دار وقول الله عز وجل. باب د په بیان د وجوب د صلات کې په ثياب او باب د په بیان د قول د خدای کې خذو زینتکم. کلکونی سای کلکه کای زینتکم جامع استاسو عند کل مسجدن عند وقت کل صلاتن. په وقت د هر مانځه کې عند وقت کل صلاتن. مسجد نه مراد ذکر د محل د مراد تر نه حال او د زینت نه مراد هغه دی چې هغه باندې عورت پټیږي. بیا بازي وای زینت نه هغه کا لباس مراد ده چې کم کې سړی ته ځان خخ کاری او د عزت په مجالسو کې پکې شریکې دي شي. زینتکم کې دې ته اشاره ده چې مانځله هغه جامع واچوي چې تاسو ته پکې ځان بد نخ کاری. الکه تاسو به پوه شئ نه د کار په جامو کې چې دا مزدوران منځ کوي دي کې منځ کېږي ځکه عورت پټ دی چې نجاست به نه خو مکروه ده ځکه دا ثياب زینت نه ده بلکې ثياب مذلت ده. وادل چې چرته زین او دې جامو کې نه زی او چې چرته بازار لازم دې جامو کې نه زی دا خدای کور ل چیزیم په دې جامو کې باید لاړ نشي. چا ورته دعوت کړیم په دې جامو کې نه زی میلمانه راغوختیم جامې بدلې دالره کوي. یو دویم ومن صلى ملتحفا فی ثوب واحد. او چې څوک منځو کی چې ځان را تاو کړی په ثوب واحد په یو کپڑا کې دام جایز ده. دا بل خبره شو وجوب صلات په ثياب په کپړو کې غنې د چولی دوا یادرې دام جایز ده. او ومن صلى ملتحفا فی ثوب واحد د بیان د جواز دی او د چاورت دی په پټ کړی بس صرف عورت پټي تنامن لاندې زنګونان. دویم اثر ويذكر عن سلمہ ابن الاکوع. او نقل دی د سلمہ ابن اکوع نه. سلمہ ابن اکوع نبی علیہ السلام ته وایي زخ کار کوم او
ډېرې کپړې نشم اچولی او یو څادر مې اچولی نو څه وکړم؟ نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم قال ده ورته ویلی تزره ولو بشوکتین ابا را یو ځای کې اگر که په ازغي تزر زر تڼۍ ته وایي تڼۍ ته تڼۍ چې دلته یې که نه ګوره دا تڼۍ ده ها دا اوس زر یعنی تڼۍ استعمالول هلکه پې پوه شي جمع څه راځي ازرار راځي تزره کلکې کا دلته معنا دا ده کلکې کا ولو بشوکتن اگر که پازغي دا ځکه چې یو څادر دی اچولی نیم به دسي او نیم به دسي دا ځای به هم خالي دا ځای به هم خالي نو که رکوع سجدې له ځې نو د عورت به دې ښکاره شي چې دا په ازغي باندې هم سره یو ځای کې نو بیا چې کته پورته کېږي نو دغه به بیلیږي جدا کېږي به سره نه خطره به پکې نه وي خو دی وایي و فی اسناده نظرون د دې په سند کې څه خبرې شته دریم اثر ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم يرى فيه اذى او چې څوک مونځ کوي په هغې کپړه کې چې جماع پکې د بیبي سره کړي او په هغې کې څه نجاست نه ګوري نو دا هم جایزه ده یا لکه نو د دې ټولو نه دا معلومیږي چې په مانځه کې کپړه استعمالول صحیح دي پوه شئ پې ګورئ هغه جامه کې چې سړي پکې جماع کړي هم مونځ کېږي نو دا یوه ملتحفن فی ثوبین واحدین یوم ته معلومه شي یوی بس بله نه چې جماع له بدلی یو مانځه له بدلی بس یوی همداسې استعمال کړي سلورم اثر وامر النبی صلی الله علیه وسلم الله یطوف بالبیت عریانن نبی صلی الله علیه وسلم امر کړی دی چې طواف لري د بیت الله نه راځي بربند د دین هم دا ثابتوي چې مونځ په بربنډه نه کېږي کپړې پکې ضروري دي لکه امام مالک چې وایي ځکه بل حدیث کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الطواف بالبیت صلاتن د بیت الله طواف داسې دی لکه مونځ بیت الله ترې بربند نه راځي جامې دي اچوي نو مانځله دي جامې اچوي بالطریق الاولی وی قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا يزيد بن ابراهيم عن محمد عن ام عطيه قالت امرنا ان نخرج الحيض يوم العيدين مونږ ته نبی علیہ السلام امر کړی دی چې مونږ ووځو حایزې د عیدینو په ورځ وزوات الخدور او د پردو والا فیشهدنا جماعت المسلمین چې حاضري وکړي په جماعت د مسلمانانو کې ودعوتهم ونعتزل الحیض عن مصلاهن دا مې مخکې درته ویلی او حایزې وتعتزل الحیض او حایزې به جدا شي د عیدګاه نه قالت امرأة یا رسول الله اهدانا لیس لها جلباب مونږ کې یوه داسې چې هغې دپاره څادر نه وي غټ چې ځان نه راتاو کړي قالت نبی علیہ السلام ورته لتلبسها صاحبتها من جلبابها وروا دې غوندې دې ته ملګرې د دې د غټ څادر د هغې نه یورې پوه شئ پې نو چې ملګرې دې وروا غوندې نو مونځ په جامو نه بغیر نه کېږي که نه ملګرې وروا چاو یوه کپړه او ځان یې پکې پټ کړه مونځ به پکې کوي قال عبدالله ابن رجاء حدثنا عمران قال حدثنا منصرين قال حدثتنا ام عطيه قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا باب عقد الازار على القفا في الصلاه باب د بیان د غوټه کولو د صادر او یا د لنګ على پسټ په مانځه کې یو لنګ دی چولې دی یو صادر دی یو شی دی نو هغه به داسې نه کې داسې به ځان نه راتاوی په دې ځي به تړي تړلی ضروري دي ځکه چې وی نه تړي خو غورځېږي درنه وقال ابو حازم عن سهل ابن سعد صلوا مع النبي صلی الله علیه وسلم دی به مونځ کړی دی د نبي علیه السلام سره عقیدي عذرهم په داسې حال کې چې دوی تړونکي وو لنګونو در علی عواتقهم په شاګانو باندې واه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن المنكدر قال صلى جابر في ازار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعه على المسجد فقال له قائم تصلي في ازار واحد فقال انما صنعت ذلك ليراني احمق مثلك واينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر رضی الله عنه په یو لنګ کې مونځ وکړو
چې شا طرف نه تړلې و وډه ور کړې و او نور جامع چې دا موضوعات یخودل شوی علی المسجد په مسجد موږي ته ویل کړه قلم راکا مسجد درته وخم یو بلم راک یو درې راکې مسجد دی ته ویل کړه د څه شی به جوړ کا درې دغه به راواخیسته درې خیر دې تم واس درې د څه موږي به راواخیسته دس د سیدا په پزماکه کې کنه نوښتا دا سرونه نو دې کې به راځي زو جامې راځوړندولې دې کې دې ته مې جب ویل کوم به جانتا مې جب بدسه و دسه دا درې سرونه بچ کم دې په دغه کې دا درې وانه بدل ته تړلې وي راز ما ګوتی چي او دا درې سرونه به خخ کړی او دا درې بچ کم دې برو په دې به جامې مامي خو بازي وای چې نه مې جب دې ته وای دې ته دسه به ویل کا دا دو موږي به په دیوال کې به سره دسی او دا سر به په دیوال کې او دا به په دیوال کې ور دغه کړو ته ټکواله او دا دو سرونه به دلته یو ځای تړلیو دسی به وګوره دیوال کې به دسی ونه دلته په شی چول کېږي دلته او دلته کرا مې جب دیته وای لکه په پوښي فقال له قائل تصلي في زار و يسرور ته په یو لنګ کې مونږ کې فقال انما صنعت ذلك دا کار مې وکړی يراني احمق مثلك ستا پساني احمق مې وګوري و اينا كان له ثوبان على هذه الرسم کې کم یو چې د نبی رسول الله په زمانہ کې چې با جوړې به وي دوه خدای چام نه امدا یو صادر به هغه نه به لنګ وک واه قال حدثنا مطرف بن ابي مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن موالي محمد بن المنكدر قال رايت جابر يصلي في صوب واحد وقال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في صوب نبی رسول الله لیدل چې په یو کپڑا کې مونږ کړه باب الصلات په صوب الواحد باب د په بیان د مانځه کې په یو کپڑا کې ملتحفن به چې التحاف کړي پاغي باندې ځان پکې راتاو کړي وقال زهري في حديثي الملتحب المتوشح وهو المخالف بين طرفي ملتحب سوق دے متوشح سوق دے هغه سوق دے چې مخالفت په مابین د طرفینو د صادر کې کړي علاتقي په وګو باندې وهو الاجتماع دا اجتماع د علامن کې به په وګو اجتماع مرتوي توشح مرتوي التحاف مرتوي صادري د دې یو طرف دې دې ته باندې چولې بل دې دسیا چولې دې ته وې دې ته التحاب وقالت مهاني التحب النبي صلى الله عليه وسلم بثوب له وخالف بين طرفي او مخالفت کړو د طرفونو د صادر علاتقي په وګو باندې واه قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال اخبرنا هشام بن عروه عن ابي عن عمر بن ابي سلمه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في صوب واحد قد قال په یو جامه کې مونږ کو قد خالف بین طرفي مخالفت کړو الټواله کړو د دوړو طرفونو کې واه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا ابي عن عمر بن ابي سلمه رضي الله عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في صوب واحد في بيت ام سلمه قد القى طرفيها على عاتقه اچھا ولي دوړو طرفونو په وګو واه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو سعد عن هشام بن ابي عن عمر بن ابي سلمه اخبره قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في صوب واحد مشتمل به في بيت ام سلمه استعمال کړو په دیوې کپڑے باندې د ام سلمہ په کوټه کې استعمال سمانا واضح ان طرفي علاتقي واه قال حدثنا اسماعيل بن ابي ويس قال حدثني مالك بن انس عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله ان ابا مرة مولى بن علي بن ابي طالب اخبره انه سمع ام هانئ بنت ابي طالب تقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من فقد وجدته يغتسل قال ابنته تسقط ام هاني وای دا د ابو طالب لور ده علی رضی الله عنه خور ده ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح د فتح په کال نبی کریم صلی الله علیه وسلم تلارم فوجدته يغتسل نبی علیہ السلام میں پیدا کچ غسل کاو وات فاطمه ابنته تستره او فاطمه چې د لور ونو دی پټ نبی علیہ السلام پټ کړو را صادر په د سینیول او د سوچت او نبی علیہ السلام خوا غسل کاو قالت فسلمت علیہ السلام میں واچو
فقال نبی علیہ السلام پر من هذه دا سوک دا فقلت ما ویل انا ام هانی بنت ابي طالب یم فقال مرحبا بام هانی ام هانی ته خراغلاس و تر لوري وا فلما فرغ من غسلی چکل نبی علیہ السلام د غسل نه فارغ قام فصلى 8 رکعات اترکات منځو ملتحفا فی ثوب دا ترجمه الباب سره مطابقت التحاف کړو په یوې کپڑے فلمن سرپا هر کله چې مخ را وګرځاو قلت یا رسول الله زعما ابن ام زما د مور زوی وی علی رضی الله عنه یادای چې انه قاتل د خیال د چې دی وجن کې دی رجلن هغه سړی لرقت اجرته چې ماغه ته پناه ور کړی دا هغه دی وی هغه کس په زواج نه چې تا چاله پناه ور کړی دا ځکه چې مکه ته لاړ خو چې نبی رسول چې چاله پناه ور کړی بس هغه صحیح بچ هغه څوک دی فلان ابن حبیره دی فلان کې ابن حبیره حبیره د دې خاوند او دا فلان ابن حبیره یا د دې لوروا یا زویو او یا پرکټیو خاوند زویو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم قد اجرنا من اجرتی مونږه پناه ورکړه تا چې چاله پناه ورکړي د ایسو کوم متسن شوی یا مهانی قالت مهانی وذاک دوها در ساخته مو وا قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن مسائل سال رسول الله عليه الصلاه والسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی اسلام نه چاته پوښتنه په یو کپڑا کې مونږ کیږي نبی اسلام ته اول کلکم صوبانی آیا دو بل ټوي تاسو ټول سره دوشتسه غریبي وکنه چا سره دونوي ما بن اذا صلى بالثوب الواحد فليجعل على عاتقي چې کله سره په یو کپڑا کې مونږ کوي په یو صادر کې هغه د بولو واچي ځکه لاندې خو ته خوېږي په ولو کې ټینګي وا قال حدثنا ابو عاصم عن مالك عن ابي زناد عن عبد الرحمن بن عرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في صوم الواجب ليس على عاتقه شيء الله قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن ابي كثير عن عكرمه قال سمعت او كنت ساجدا قال سمعت ابا هريره يقول اشهد اني سمعت رسول الله يقول من صلى في صوم الواجب څوک چې منځو کې په یو صادر کې په یو کپڑا کې نو مخالفت دیو کې په مابین د طرفونو یو طرف دی یو طرف ته کې او بل طرف دی بل طرف ته باب اذا كان الثوب ضيقا چې کله کپڑا تنگ ای بیا بسکه یا نور باندې ک تنگ دا معنا کولو لرسه نو عورت ښکار کېږي نو بیا باندې یو کې چې بس فرض وکا فرض پورا کا نامن لاندې سینې نه تاو کو د زنګونه پورې پکې ځان پټ کا نور کا ښکارا به خیر ده مقصودی شی خدا دې ک واه قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا ابو بن سليمان عن سعيد بن حارث قال سالنا جابر بن عبد الله عن الصلاه في صوت الواجب وقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاري فجئت ليله لباس عمي فوجدت يصلي وعلي صوب واحد فاشتملت به وصليت الى جانبي فلما انصرف قال مصر يا جابر زما یو کپڑا و ما استعمال وک په طرفونو مې راوات چولا او صلیت الى جانبي یو طرف ته مې من فلما انصرف قال مصر استاد تل چیرته یا جابر کم زیته تللی فخبرت بحاجتي خپل حاجت نه خبر ک فلما فرغت قال ما هذا استعمال دې څنګه کړی دی الذي رايته قلت كان صوبا قال فإن كان واسعا فلتهب به کپڑا پراخه نه التحاف وکا وإن كان ضيقا فتزر به لنگتي وهلنگ الله قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا ابو حازم عن صالح قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عادي يصلون على اعناقهم فيات السريان ويقول ماشومانو پشان لنګونه په دې سټونو کې تړلیو ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن خذت به ویل تاسو سرونه مو چته وای حتا یستوي الرجال جلوسا چې برابر شي سړی پناسته کې خزه بد سړو پسې شاته سب کې ولاړی چې سړی خکینی تاسو سجدي نه دغه کېږي دا ولې ځکه سړی به ټیټي او تاسو به مخ کې چې ال تبل سړی حرکات او سکنات تاسو وګورئ نو اسه نه چې نقصان واقع نشي باب الصلاه بالجبه الشاميه امام بخاری ډیر عجیب شان دی د چې کوم خبره کوي او هغه کې معمولی شان حدیث پیدا کی چې د باب سره لک شان اشاره به کې غ ذکر کوي ذخیره د حدیث
د کپړو بحث روان دی مانځه نو وای شامی جوبه کې مون څنګه دی ډیره ښایسته خبره ده نو شامی جوبه خو کافر جوړه کړې ده چې یو شی کافر جوړ کړي د هغې استعمال جایز دی ها ولې نه دی جایز دی وای وقال الحسن فی الثياب او حسن بصری دای کپړو باره کې وین سے جو هل مجوس چې مجوسیان او دغه جوړی لم یرا بها باسن دی پکې باک نه کړي کافر جوړی نو کافر خو چې کم دی دا د کپړې خو نه دي ناولې پاک دي کنه وقال معمر رأيت زهري مې ولید یلبس من ثياب اليمن یمن کپړې به اغوستي ما صبغه بالبول هغه چې په بولو رنگ شوي دي یعنی په بولو ککړي یا رنگ ورکړل شوی او په هغې کې بول د ما یوکلو لحمو اچولې هغه کپړې به استعمالولې او پس د دې نه چې وبې وینځلې وصلى علي بن ابي طالب په ثوب غیر مقصور او علي ابن ابي طالب رضی الله عنه کړه په کپڑا کې غیر مقصور چې کوتا نه وا پراخ وا لکه جوبه شامیه الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن مسلم عن مسروق المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الكتابة فاخذتها فانطلق رسول الله حتى توارى عني فقضى حاجته وعليه حفة شامية فذهب ليخرج يده من قمها فزاغت فاخذ يده من اسفلها فسبق نبی علیہ السلام جوبه شامی حاجت پورا او شامی جوبه یا چولې و چوغا فذهب شروع شو ليخرج يده چې لاس راو باسي من قمها د غید نستونینا فزاقت نستونه تنگش فاخرج يده من اسفلها لاس د لاندې نه راويسته دسي کوشش کو چې دسي دغه نو خدا چې جوبه تنگ او دسي و نشو نو بیا دسي وکړو دا لاس دې لاندې ويسته نستونه دلته وزوړل فسببت علی ما پی وبو وروا چولې فتوزع وضوءه للصلاه او دس یو کو دست مانځو مساله خو پیسو مسل باب کراهیت تعریف الصلاه و غیرها باب د په بیان د بربنټو بد د په مانځ کې م بغیر مانځ کې بربنټو خشه نه ده د مانځ نه غیرم خنه ده او په مانځ کې خو ناجایز ده زمنګ مذهب دار چې د سړی د نامن لاندې ترورونه پورې لګ ځخ کار شم په مانځ کې نه مونږ نه کی او د خزه ټول عورت بدن ده ما سوا د قدمونو د خپونه او د دې لاسونو نه او د دې مخ نه داسي او کوي اختیار کار شو به مونږ نه کیږي اگر که ځان لکوټه کې مونږ کوي ورپسې شه قال حدثنا بكر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل معه من حجاره الكعبه وابي ازاره فقال له العباس وعمه يبنى اخي لو حللت ازارك فجعلت على منكبيك دون الحجاره قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه فما روي بعد ذلك عريانا جابر ابن عبد الله حدیث بیانوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کان ينقل معهم الحجاره دی خلکو سره به کانی ول کعبه جوړېده د نبوت نمخ کې وخت دی کعبه جوړېده مکه مشرکان جوړواله نو دی وګټان ول د غرنا کعبه دا غټان وړل نبی علیہ السلام هم ورسره وړل وعليه ازار لنګ چولیو فقال له العباس امو ابن اخي اي ورارا لو حللت ازارك فجعلت على منكبيك کتا دا لنګ را خلاص کړي و ما ته وګوره یو په دې ولو دې د سیرا چولې و نو چې ګټه د سی اوچته نو دا ولې به نه خوږي دي دلته د لاندې لنګ دی دا زید بربل نو چې دلته ګټه کې دي مطلب دا دا زید خوږي فجعلت على منكبيك دون الحجاره تا بدالنګ چولې په خپل وګو باندې دون الحجاره د حجاره ون لاندې د قانون لاندې قال فحله نبی اسلام لنګ کولو فجعله على منكبي وګو واچو فسغت مغشيا علي را پرې وته پدا سه حال کی چې بیوشی راغله پدا فما روی بعد ذلك اوریانا ندلی دل سے پس د دینه بربند پټول عمر کی او سوال دار چې امام بخاری خود سے رواج ذکر کې چې دا د نبوت نمخ کې واقعا ده نو دا څنګه دلیل کې دی چې په کراهیت د تعری باندې نو جواب دار فما روی بعد ذلك اوریانا دا ټول زمانه د قبل النبوت او بعد النبوت ټول ته شامل دي نو تعری نبی الزام نه دا کړی لہذا مکروه ده
باب الصلاة فی القمیص والسراویل والتبان والقبا. باب د په بیان د دې کې چې سړی مونځ کوي په قمیص کې او په پرتوګ کې او په لنګ کې او په قبا کې. یا لکه تو قمیص خو پیژنئ، سراویل هم پیژنئ، تبان لنګ لوي، موږ ورته لنګ وایو، څوک ورته جانګې وایي. جانګې پیژنئ چې سیم کې به وړو لمبل کنه نو الله جانګې به ځان سره وړی و، هغه جانګې واچوي د دیزې پورې پکې پټي د دې نامه نه دیزې پورې. لکه تاسو په پوه شئ نو بس اوس یې صرف ماشومانو له چای چې هغې متیازې پکې ټینګي، هغه ته څه وایي پیمپر. بس پخوا به دا څوک ورته جانګې وایي، موږ هغې ته لنګ وایو، طبان هغې ته وایي. دې کې مونځ، دې کې مونځ جایز دی ګورئ، خو هله چې د دیزې پورې او د نامه پورې. او قبا چوغه، غټه چوغه هله. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عماد بن زيد عن ايوب عن محمد بن ابي هريره رضي الله عنه قال قام رجل النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن الصلاه في الثوب الواحد فقال هو كلكم يجد ثوبين ثم سال رجل عمر فقال اذا وسع الله فاوسع جمع رجل عليه ثيابه وصلى رجل في ازار ورداء في ازار وقميص في ازار وقبائل في سراويل ورداء في سراويل وقميص في سراويل. عمر رضی الله عنه یو سړی نبی علیہ السلام ته پاتېده، تپوس یې وکړ د لمانځه په یوه کپړه کې. نبی علیہ السلام ورته او کلکم یجد ثوبین، تاسو کې ټول داسې دي چې دوه کپړې ور، دوه خو هېچا سره هم نشته. ثم سأل رجل عمر، بیا یو سړي د عمر نه تپوس وکړ چې نبی علیہ السلام خو خلکو له ویل چې په یوه کې هم کوئ، نو اوس خو پراخي د هلته خو نه وې دوه، پراخي د جامې ډېرې دي نو دوه مچو. فقال عمر رضی الله عنه اذا وسع الله فاوسعوا، چې خدای پراخي راوسته تاسو هم پراخي کوئ. جمع رجل علیه ثیابه، را جمع کړي سړی په ده باندې جامې. صلی رجل فی ازار ورداء، سړی دې مونځ کوي په لنګ او په څادر کې. فی دوه په ازار و قمیص، په لنګ او قمیص کې. فی ازار و قباء، په ازار او قبا کې. فی سراویل و رداء، فی سراویل و قمیص، فی سراویل و قبان، فی طبان و قباء. پلنګ او قبا غټ چوغه کې ځکه ټول پکې را پټ شي. فی طبان و قمیص، لنګ او قمیص غټ را چولې دې ګټ کو ته رسیږي بیا هم صحیح ده. قال واحسب قال فی طبان و رداء. قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابي بن عن الزهري عن سالم بن عمر قال سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبسون فقال لا يلبسون القميص ولا السراويل ولا البرقع ولا ثوبا مسه زعفران ولا غرفا فبدل بهن عليه فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين. وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون. ابن عمر رضی الله عنه فرمایي یو سړي د نبی علیہ السلام نه تپوس وکړ ما یلبس المحرم، چې چا احرام اچولی هغه به څنګه جامې اچوي. احرام والا، احرام والا خو یو لنګ اچوي ما ته وګورئ او یو دغی صادری. فقال لا یلبس القمیص، قمیص بنا اچوي، ولا السراویل، پرتوک بنا اچوي. پرتوک احرام کې ګنډل شوی شی بند چې څه ګنډل شوي، بغیر د ګنډلو نه به هلته اوس داسې چل دی چې مذهبونه دي نو د یو مذهب یو شانکاري، بل مذهب بل زمونږ مذهب خبرې دا دي. نو هلته اوس داسې ده چې خپلې جامې دي نو بره به طواف کوي، او چې لاندې طواف کوي نو هغه زر کېږي، نو هغه به احرام به دې اچولی، بغیر د احرام نه به نه کېږي. او ټول عمر خو سړی عمرې نشي کولی، سړی ستړی کېږي چې احرام اچوي، نو خلکو به دوکه کوله. بس اسې به احرام واچو، کمیس د جامې به ویستې، احرام به واچو، نو پولیسو به دا خیال و چې دا لکه چې د عمرې والا دی، ایسته به یې لاندې پرېښود، بیا به طوافونه کول، چا نه راویسته. صحیح ده. نو دا قانوني جرم دی، شرعي جرم نه دی. قانونا دا ښه خبره نه ده او شرعا بده خبره نه ده، شرعا ممانعت نشته. یو ځل امام داسې چل وکړ
خو ته په خدای یقین وکړه ما ویل لاندې به زه ډېر ساعت تېروم ډېرې دعاګانې به کوم ځکه کعبې ته ډېر نږدې هېڅ مزه یې نه کول ځان راته دوکهباز ښکارېده ته په خدای یقین وکړه ځان راته داسې ښکارېده چې ډېره غټه دوکه مې د خدای کور کې کړې او دا مې ویلې چې دې خلکو دا بندیز لګولی دی خو څه فایده یې ده پکې خو د خلکو د سهولت دپاره مقصد یې پکې خپله پیدا ده که د خلکو سهولت خلکو دا خو ښه کوي که نه چې داسې کوي دا به بیا دلته داسې رشي چې نو بیا به د بعضې خلکو به دې پورې ته خبره کوم د بعضې خلکو ما بیا ولیدو بس کمیز خو بیا ویستی او پرتوک بیا و نو دا لنګ به یې تاو کړی و پرتوک به یې ترې لاندې و بیا به یې بره څادر راچولی و نو دا پنسې به یې لاندې ښکارېدې د رنګ نه د لنګ نه هغه خو ډېر ښه خلک دي هغوی چا ته نه وایي چې بس لږ قانون له برابر یې نور هغه تا سره کار نه لري هغه دا ثبوتونه نه کوي چې تا خو پرتوک اچولی لاندې بس هغه شي ته برابر و چې لنګ یې اچولی و او څادر یې ځان نه تاو کړی و نور یې لاندې کار څه و نو لاندې سره د هغوی کار نه و بل هغوی وسعت کوي وایي دا به د کم مذهب خبره وي نو مذهبونه ډېر دي که نه چې د کم مذهب خبره به وي دا به د کم مذهب وي نو دا ګنډل شوی شی به نه اچوي محرم به دا شی نه اچوي قمیص به نه اچوي پرتوک به نه اچوي ولل برنوسه برنوس به نه اچوي برنوس څه ته وایي هغه کوټ یا شی چې ټوپۍ لري ولا ثوبا مسه زعفران هغه کپړه به نه اچوي چې زعفران پې لګېدی او یا پې ورس لګېدلي خوشبويي فمن لم یجد النعلین چا چې پڼې پیدا نه کړي پڼې داسې شی دی چې دا مخکې ګوتې پکې پټي او دا پنجه نه ده دا پکې خالي او ګیټ کې هم ترې باري د خپې فلیلبس الخفین دغه دی واچي موزې دی واچي او موزې خو دیځي پوري که نه پې پکې ټولې پټي خو داسې دي وکړي ولیقطعهما غوڅې دي کي حتی یکون اسفل من الکعبین چې د ګیټکو نه لاندې شي وعن نافع ابن عمر عن النبي صلی الله علیه وسلم هلکه تاسو پې پوه شئ که پې پوه نه شئ باب ما یستر من العورت باب د بیان دغه څه کې چې هغه پټېږي د عورت نه څومره عورت پټول پکار دي زمونږ مذهب دا دی چې د نامه نه لاندې تر زنګونانو پورې دا ضروري ده قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وهي يشتبه الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء نبی عیسی منع کړی د اشتمال السما نه اشتمال السما څه ته وایي لکه څادر دی او د ځان نه دې راتاو که د خپو پورې پکې پټ شوي خپې دې هم پکې بندې شوې او لاسونه دې هم پکې بند شو سما داسې ګټې ته وایي چې سوری پکې نه وي تا داسې اشتمال وکړه لکه ګټه دې د ځان نه جوړه کړه سوری پکې نه شته چې سړی راونیسي تا سره څوک ستړي مشي کوي څنګه بیا کوي څه به ورکې ته لاس خو دې بند دی که نه او ته چې مزل کې څه به کې هلکه پې پوه شي یا څوک در سره ولګي درز را وبه غورځېږي نه دې نه نبي عذاب منع کړې ده صحیح ده وان یحتبي الرجل فی ثوب واحد او چې سړی احتبا وکړي په یوه کپړه کې لیس علی فرجي په د شرمګاه باندې هېڅ شی نه دې نه منع کړی دی احتبا دې ته ویې لکه څادر دې ځان نه راتاو کړی لاسونه خو دې خلاص دي خو دا زنګونان دې د دې خېټې سره یو ځای کړي او څادر لاندې پروت دی او لنګ دې نه دی وهلی دې نه نبي علیه منع کړی ځکه باد به راشي څادر به اوچت کړي نو سامان به دې ټول ښکاره شي بیا به څه کوې نو دا ښه خبره نه ده دې وجې نه نبي علیه منع کړې ده وایه قال حدثنا سفيان عن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن غيرين عن اللباس والنبات ويشتبه الصماء وان يحتبي الرجل في ثوب واحد وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي بن شهاب عن عمي قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف ان ابا هريره قال بعثني ابو بكر في تلك الحجه في واصل الى يوم النحر نواصل بمنى الا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت ويعلم قال حميد بن عبد الرحمن ثم ابو هريره جترمو فرمایي چې نبی علیه السلام منع کړی ده د دوه بیونه د لماس او د نباز نه نماس او لباس دا مصادر دي په معنا د ملامسه او منابذه سره تاسو هدايه کې دا ویلي دي ملامسه جاهلیت کې دا به وي ملامسه او منابذه او القاء الحجر الکه په پوي چې ملامسه تا بچ شی بیا کړ چې لاس په دې ور سره ولګي د نو بس بیا خبره نه و چې داستان نه دی او منابذه دې ته چې هغه به تر وګرځوله کنه نو بس دستا بشو یا به کانه په واچو چاغه پسو دا القاء الحجر دی ته وای تدین نبی اسلام منع کړی دا
وان یشتمل السما او د استعمال السما نه نبی علیہ السلام منع کړی دی. وان یحتبی الرجل بی او چې احتباو کی سره په یو کپړه کې د دین او چې احتبا په دوه کې پرتوک دی چولې او کمیس دی غټي او بیا د دې دغه زنګونان دی خېټه ته اړم کی او دا لمنه د دې خېټه د دې زنګونانو کې وردانه کې د څه ناس دی نو بیا خیر دی ځکه که بعد راشي او دغه اوچت کې نو سنخ کاری الله. وبه قال حدثنا عيسى قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا الضبيع بن شهاب عن عمه قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف ان ابا هريره قال وعسني ابو بكر في تلك الحجه في موسم يوم النحر يؤذن في منى الا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت چې حج دینه کوي پس د دې کال نه مشرک او طواف دینه کوي د بیت الله بربند. قال حمید بن عبد الرحمن ثم ارد رسول الله صلی الله علیه وسلم عليا بیا ورپسې شات علی رضی الله عنه فامره ان يؤذن ببراءتن چې د براءت اعلان وکړي براءت من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله. دا براءت وکړي چې څلور میاشتې تاسو ته ټیم دی څلور میاشتې وروسته به بیا دغه کې څو حرم کې څوک نه اوسي کافر مشرک ته به اجازت نشته. فاذا سلخ الاشهر المشرم فاذا سلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. دا با حج امیر سوکو علی رضی الله عنه دغه ابو بکر صدیق خدای ولی ورولې علی رضی الله عنه ځکه دا معاهده ماتي دل دي او معاهده به د سړی ماتي چې د امیر د خاندان سړی او علی رضی الله عنه د امیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تر زوی او د خاندان سړی و ځکه دی معاهده ماتي دوته ولي. قال ابو هريره فاذن معنا علي في اهل منى يوم النحر الا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. باب الصلاه بغیر رداء د صادر نه بغیر هم سره منځ کولې شي. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابي موالي عن محمد بن المنكدر قال دخلت على جابر بن عبد الله يصلي في صف واحد متائبا به ورداء موصول فلما او صادر یې خيو فلما ان سره بقولنا يا ابا عبد الله تصلي ورداء كموزون قال نعم تامنځو کو صادر دی خیر او او کنه احببت زما دا خو خوان يراني الجحال چې قمقل میو ګوري مثلکم استاسو پشان رایت النبي صلی الله علیه وسلم یصلی کذا نبی رسول الله لیدل چې دا شان منځ کو درود شریف اللهم صل علیه وسلم.